دې آیات شریف کې چې کوم دی د حج حکم بیانېږي چې دا په ابواب البر کې 11 حکم دی د حج ده او د حج بعضې مسایل مخکې تیر شوي دي. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى دې سره دغه رنګ إن الصفا والمروة من شعائر الله دې سره داسې بعضې مسایل مخکې د آیاتونو کې تیر شوي دي او په دې اتو آیاتونو کې مسلسل د عمرې او د حج مسایل چې کوم دي ذکر دي. حج دا په اجماع د امت سره د اسلام د ارکانو نه یو رکن دی او د دې فرضیت د دې آیات سره نه دی شوی. د دې فرضیت ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا سره شوی، بلکې په دې آیات شریفه کې الله پاک جل جلاله د فرضیت حج څه شرایط ذکر کړي. نو هغه شرایط چې کوم دي آیات کې ذکر کړي. الله فرمایي واتم الحج او تاسو پورا کوي حج والعمره او عمره لله خاص ته الله د پاره. حج او عمره دا خاص ته الله د پاره پورا کوي. دا آیات په اتفاق د مفسرینو د حدیبیه په مقام باندې نازل شوي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب ولیدو او په خوب کې چې کوم دی د بیت الله شریف طواف وکړو او دغه رنګي نور اعمال چې کوم دی د عمرې وکړلو، نو صحابه په زړه کې محبت ته بیت الله شریف پیدا شو او د عمرې اراده وکړه. نو صحابه او نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله د حدیبیه مقام ته ورسېدلو نو دلته کافرانو هغې نه پرېښودل، ایثار یې کړلو. چې کله یې ایثار کړلو نو بیا چې کوم دی حضرت عثمان رضی الله عنه نبی علیه السلام خپل قاصد جوړ کو ویلو د نمائندګۍ لپاره. دا خو یو د واقعیت تیر شوی د شوی کې بیا د حضرت عثمان رضی الله عنه د قتل خبر شو. بیا نبی علیه السلام چې کوم دی د صحابو نه بیعت واغستو، هغه بیعت رضوان ویل شي. بهر حال دا آیاتونه الته کې نازل شو چې نبی علیه السلام او صحابه د عمرې نه منې کړل. نو الله پاک جل جلاله دا آیاتونه نازل کړل چې واتم الحج تاسو پورا کوي حج والعمره او عمره لله خاص ته الله د پاره. دینه دا خبره ثابته شوله چې حج یا عمره په ذریعه د احرام سره شروع کړل شي. نو سړی د حج یا د عمرې نیت وکړي او احرام وتړي نو په ده باندې دغه عمره بیا چې کوم دی واجب شوله، دغه حج په ده باندې بیا واجب شو. ځکه مشهوره قاعده ده چې لازم النفل بالشروع، نفل دا لازم کیږي په شروع کېدو باندې. نو سړی 2 رکعاته نفل نیت یې وتړو نفل کړي، خو د شروع کړو اوس د دې نفل پوروالی په ده باندې واجب دی. خو د شروع کړو پوره نه کړو نو د باندې دوباره دغه نفل دا چې کوم دی واجب شو. دا به دې خامخا یو سړی نفلي روژه نیسي، روژه یې شروع کړله، اوس په ده باندې دا خبره واجبه ده چې دی دا روژه سر ته پوره سي پوره، خو چې دې پوره نه کړه منځ کې ماته کړله، اوس دغه نفلي روژه په ده باندې اوس واجب شو، دی به دوباره خامخا نیسي. دغه رنګ یو سړی نفلي حج کوي یا چې کوم دی د عمرې دپاره ځي، خو چې احرام یې وتړو او شروع یې کړله، احرام یې وتړو نو بیا خو ده دا عمره ونه کړله نو دوباره به ده باندې دا عمره چې کوم دی واجب ده. یعنې د هغه څیز چې هغه نفل وي خو د یو څیز عبادت شروع کړو نو لازم النفل بالشروع، نو نفل دا لازم کېږي په شروع کېدو باندې. یعنې د دې اتمام د دې پوره کوالی دا چې کوم دی واجب. نبی علیه السلام په هغه کال باندې حج ته پرېنښودو او عمرې ته یې پرېنښودو. نو دوباره نبی علیه السلام په بل کار باندې په 7 هجري کې بیا نبی علیه السلام د هغې عمرې قضا وکړه، قضا عمرې ورته وایي. د هغې عمرې قضا یې چې کوم دی بیا وکړه، ځکه دا عمره په دې باندې بیا واجب شوه. امام شافعي رحمه الله وایي چې دا عمره واجب ده او موږ وایو چې نه واجب نه ده، عمره سنت ده. عمره امام شافعي رحمه الله فرمایي چې دا عمره چې کوم دی واجب ده او موږ وایو چې نه عمره واجب نه ده، بلکې عمره په ټول عمر کې یو پیره کول دا سنت دي. هغه د دې آیات نه استدلال کوي چې الله فرمایي واتم الحج والعمره لله، تاسو چې کوم دی عمره او حج دا چې کوم دی پوره کې خالص ته الله د پاره. موږ ورته وایو دا چې تا شروع کړه نو بیا در باندې واجب ده، خو نور اصل کې عمره چې کوم دی دا سنت ده. ځکه حضرت جابر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې د الله پیغمبر عمره واجب ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې نه عمره واجب نه ده، او کو دې وکړه نو بهتره او افضل ده. بهتره او افضل دې طرف ته اشاره کوي چې عمره په ټول عمر کې دا چې کوم دی سنت، عمره په ټول عمر کې دا سنت دی یو پیره. او چې کوم څیز تا شروع کړو نو دا هر یو عبادت شروع کړو
نو کو تا شروع کو نو بیا د دې عبادت پوروالی پتا باندې واجب دلته کې الله فرمایي چې واتم الحج تاسو پورا کې حج والعمره او عمره لله خالص الله نو دا آیات د حدیبیه په مقام باندې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شو